أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی پروردگار عالم 9 نمبر سورہ دے 18 نمبر آیات کی فرمایش کړی دی. د مؤمنانو علامات خیلی دی چې مؤمنان هغه دي چې هغه د خدای مساجد تعمیر کوي او کوم کسان چې خدای باندې ایمان لري هغه قیامت باندې ایمان لري و هغوی کار دا دی چې هغه د خدای خونې آبادی کړي او فکر کیا شریعت کیا مستحب دا دی مسلمان دپاره څوک چې ته ابادي کوي په کار د ابادي کې اول ابادي نه مخکې هلته خدای خونه او مسجد په کار دی تعمیر وشي. این مسجد تعمیر نه وروسته په کار دی نورو کورو تعمیر وشي. د مسجد په باره کې پیغمبر حدیث یاد دی چې که چا مسجد جوړ کړلو هغه ځان ته جنت کې یوه خونه جوړه کړله. نه فضیلت اهمیت یې ډېر زیات دی او دغه آیات کې هر ټکی چې یعمرو استعمال شوی دی دې معنا هم دا دی چې دې تعمیر څوک کوي هغه خدای باندې و آخرت باندې ایمان لري. این مسجد جوړول این مسجد آبادکاري آباد کول مسجد ته راتلله دا د مؤمنانو او خدای باندې د توکل علامت دی. نه دا مسجد جوړیږي مؤمنانو نه موږ دغه التماس کوو چې خپل وس مطابق باندې رب کریم به تاسو ته اجر عظیم دیر کړي. دا خدای کور دی تاسو دې کې بھرپور دوی سره مدد وکړئ چې دغه مسجد پای تکمیل ته ورسیږي. څومره د کلي قوم والا دا خبرې خلک څه ایمه والا واوري یا نور څومره کسان دي هغه به تاسو ته د کومه ویډیو کېږي دې باندې نمبر یا هغه کې یو بینک والا کوم اکاونټ دی هغه نمبر بیا هغه کې به هر کسان ته خصوصا چې هغوی ته خلکو ډېرې سترګې دي دا باقیات و صالحات دي او پیغمبر حدیث یاشته دی چې کوم سړی مړ شي هغه عملنامه بند شي 3 کسان دي چې هغوی عملنامه نه بندېږي. هغه کې یو کس همدای مسجد والا دی چې چا یې خدای خونه جوړه کړله مسجد یې جوړ کړلو رفاه یامه دپاره یې کار وکړو لیارې کې کار وکړو چې عوام ته نه پیدا خلي کوم یو کار دی خصوصا مسجد په باره کې چې څو پورې دا مسجد آباد وي خلکو کې لمونځونه کوي خلک نه پیدا خلي قرآن مجید درس ورکوای شي دینی احکامات و مسایل کې بیان کیږي. هغه انسان چې کمر شي قبر کې یې خدای هغه عملنامه جاری دی دغه ثواب هغه عملنامې کې لیکای شي. اخري کې دعا کوو کریم خدای کریم اهل بیت ته تیرا مؤمنانو ته خدای توفیق ورکړي چې هغه دغه مسجد کې مدد وکړي او د کوم کسان دلته چې لګیا دي شپه ورځ یوه کړي دوی بیا کوشش کوي تکلیفونه د کوي دا کوششونه دا تکلیفونه دا زحمتونه قبول و منظور وګرځولی کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه الکریم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خداوند کریم قرآن کی فرمایش کوي چې خو کارو کې خلکو سره مدد وکړئ او بعضو کارو کې خلک مانع کوي. دا مسجد څو پورې تعلق دی دا مسجد جوړیږي دا نن نه شپېته کاله مخکې 7 کورو دپاره مطلب څه جوړ شوی و چې اوس دې کې ګنجایش کم و نن تقریبا 40-50 کورونه ارد ګرد جوړ شوي دي. نو دې کې کوم پروګرامونه کېده خصوصا د ولادات و شهادات یا دعای کمیل یا بل داسې دینی پروګرام د هغه دپاره دې ګنجایش کم و نو خلکو مطلب څه کلیوالاو خصوصا خیر حضرات هغوی دا تجویز پیش کو چې دا مسجد جوړ کو. خدای مهربانۍ سره دا مسجد مطلب څه اوس 75 او 35 فوټ مطلب څه دي رقبه دی دا د جوړیږي انشاءالله رحمان څو چاته به جوړیږي او دې کې به مختلف پروګرامونه کیږي ورسره مسجد سره د قرآن اکیډمي پروګرام دی چې دلته به بچي قرآن یایي مستقل طور باندې. خدای دغو خلکو باندې رحم نازل کی خدای د هغوی توفیقاتو کې اضافه وکړي چې څوک دې مسجد کې هر لحاظ سره مدد کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما دا آواز هر چا ته چې رسیږي اول ما طرف هغوی ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه صاحب جاوید هغه خبرې وکړي ایمو بشیر هغه خبرې وکړي
یقینا مو داسې خبرې اورېدلې دي د مسجد په باره کې چې کچو سره مسجد کې واس نه وي جوړولې واس یې نه وي که نه که هغه ووتو بهر یوه ځای کې څو تیږې مسجد په شکل سره همداسې کېخلیا خدای هغه ته د یوه مسجد ثواب هغه کوي لیکي. نو دا مسجد دی جوړېږي دا خبرې ونیوه شوې او خاص کار ټولو مؤمنانو ته زه دا التماس کوم څه یوه درس کې ناست وو چې خدای انسان ډېر ورته سوال کوي چې پروردګاره ما غني کې ما ته پیسې راکړي ما ته ګوړي راکړي ما ته بنګلې راکړي خدای اخري داسې وخت راولي چې هغه انسان دا ارزو دا خواهش پوره کوي خو بیا وایي چې دا انسان څه کوي بیا دا انسان خدای سره جنګ ته تیار شي. جنګ څه شی دی؟ جنګ دا دی چې بیا د خمس خیال دا خلک نه ساتي د سهم امام خیال نه ساتي نو دا جنگ دی خدای سره. زه هغو حضراتو ته خاص کر چې هغه ثروتمند دي دولتمند دي او هغوی باندې دغه حق راغلی دی په کار دی هغوی دا مدد وکړي او هغه نه سوا زموږ کوم بچي دي په امریکې کې دي په استرالیا کې دي هغوی ته زه دا درخواست کوم چې ګوره موږ زیات ډیپینډ په تاسې باندې کړی وو چې یاره زموږ بچیان ټول بهر دي او هغوی به موږ انشاءالله ښه بھرپور تعاون کوي او زه تاسې ته اوس دغه میسیج در کوم چې تاسې مهرباني وکړئ منتلی پروګرام سره مو ته څه طریقه وکړئ چې پیسې رسوئ چې د مسجد کار بند نشي مخته جاري سري روان وي او انشاءالله دا لږو وختو کې د 2 میاشتو کې د کوم کار وشو ویډیو کې به تاسې کسوئ چې دا 2 میاشتو کار دی چې دا مو کړی دی نو د دې نه وروسته دومره غټ کار انشاءالله پاتې نه دی بس دغه مو میسیج و تاسې ټولو مؤمنانو ته او د خپلو خلکو ته چې دې باندې که تاسې موږ سره مدد وکړئ موږ به تاسې مشکور وو او تاسې ته به خدای اجر عظیم درکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. روزګار خدای هغو کسانو سره ډېر ښه وکړي چې څوک د خدای کارو کې هغوی ښه کول زړه وغواړي نو موږ دا التماس کوو د ټولو وروڼو او خپلو خپلوانو ته د ټول چې چانې د مسجد حق ورباندې په کار دی چې هغه موږ سره دې مسجد کې بھرپور تعاون وکړي او زه خو دا کوم چې زه لکه متحد اسلام آباد نه تقریبا 2-3 میاشتې کېږي راغلی یم نو همدې سټرګل کې لګیا یم چې دې ځای کې زه ورته پروت یم نو زه دا همت غواړم چې یاره متحد دا خلک مو کوشش کړی دی چې یاره دا مسجد تعمیر ښه طریقې سره وشي او خلکو نه دا متحد دا تعاون غواړم چې یاره متحد دا مسجد کې موږ سره متحد پوره مدد وکړي او هغوی سره د خدای مدد وکړي اور بس والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان